لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. او څه کله ته هغه ته یوه نشانه راوړي نو هغه ته یې چې تو ویلي موته نشانې، څه کله ته هغه ته نشانې رون نه وړي نو هغه ته داسې یې څه تو موته ویلي من پسند نشانه نه کړه راخواښه، ته ورته دا وایه څه بېشکه زه خو تابعداري کوم د هغې وحي چې د مور رب موته کړي ده، دغه دلایل دي د تاسو رب طرف نه او هدایت ته او رحمت ته د احکام دپاره چې هغه یې مون راوړي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او څه کله د قرآن مجید تلاوت کیږي نو تاسو هغه غور سره واورئ او خاموش اوسئ، کیدای شي چې په تاسو باندې رحم وشي. اردو کې ترجمه کوم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي. اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے چن کر نشانی کیوں نہیں لایا. کہہ دیجئے کہ میں تو تابعداری کرتا ہوں اس وحی کی جو میرا رب میری طرف کرتا ہے. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ روشنیاں اور دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ. کله چې ته د هغو ته نشاني رون نه وړي نو د هغوی یایي چې دا نشاني د ویلې نه راوړې. دې متعلق مفسرین دا فرمایي چې د بِآیَةٍ نشانه ته نشانه ویلې نه راوړې. یو تفسیری دا کړه ده چې نشانۍ نه مراد دي چې د کرونا ایتونه دي. کله کله ورې به داسې وشولو چې د قرآن مجید په نزول کې به وقفه راغله ډېره زیاته، یعنی قرآن مجید ایتونه به پیغمبر علیه السلام باندې نزلېدو یکدم به وقفه ورکې راغله، الله رب العزت به نور ایتونه نه رانازلول، څو میاشتې به ورکې وقفه وه. نو د کفرانو به بیا پیغمبر علیه السلام ته پیغرونه ورکولو او مسخرې به ورپسې کولې. څه لاګي داسې چې د شیطان تو ته کوم دغه ایتونه در زده کولو د کوم هغه خو به د قرآن مجید ته شعرونو نه یلو چې دا خو هسې ګذشته خلکو اساطیر الاولین دي، مخکینۍ زمانې کهانۍ او کیسې دي، دا شیطان تو ته بیان کړي ته یې موږ ته بیان کړي. نعوذ بالله هغو به دا پیغور ورته کولو چې وکړې دا شیطان خو چې کوم د نن سبا تو ته هغه نه راوړي، ایتونه میتونه نه راوړي، ډېر وخت به شو خاموش یې. نو بیا به ورته پیغور وکړو چې وکړې شیطان په تا مې ټول عمر ما کې نه، که شیطان یې درته نه راوړي خو لږه خپله توره وکړه، خپل ځان نه یې را جوړ کړه. نعوذ بالله دا مسخرې به کولې. نو د آیتن معنا که چیرې د کرونا ایتونه شي بیا دا مطلب ده، او د آیتن ایوا معنا ده معجزه. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تب کفرونو دا یلو چې یاره ته موږ ته معجزې وښیه، نو من پسند معجزې به یې غوښتلې چې موږ ته دا وښیه موږ ته دا وښیه. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به د هغوی مرضۍ نه خلاف ډېر داسې معجزات وو چې پیغمبر علیه السلام ته ښیلي وو. نو هغو به هغه نه باوجود مطالبې کولې چې موږ ته دا معجزه موږ ته دا معجزه. نو خبره د هغه شی ده چې الله رب العزت اوس دې آیات کې ورته دا فرمایي چې ته د هغو ته دا جواب ورکړه چې قل انما اتبع ما یوحى الی من ربي. زه د تاسو په مرضۍ باندې نشاني نشه راوړی. چنانچه هغو به کله کله مطالبه وکړله 15مې سپارې کې سوره بني اسرائیل کې الله رب العزت د کفارو اقوال نقل کړي دي چې هغو به دا ورته ویلي پیغمبر علیه السلام ته وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. موږ ته باندې اوره پرې ایمان نه راوړو چې ته موږ ته چینې وبهیوې او تكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا داسې وي چې تو د خجورو او د انګورو بغونه وي او مانځ کې ورکې ویلې بهیږي، دا نه منه معجزه مو ته وښیي بیا مو تو نبي منو. او یکون لك بیت من زخرف او ترقى في السماء، یا تو کور چې کوم د هغه سونې نه جوړ کړلی شي یا ته اسمان ته وخیږي. ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا کتابا نقرؤه. او ته اسمان ته وخیږي خلی په خطل یاد درمنې ایمان نه راوړو بلکې اسمان ته وخیږي او هغه نه د سره کتاب راوړي
څه هغه کې ته مو پړو کو هغه نه بعد په تو باندې مو ایمان راو او تسقط علينا كسفا من السماء او تاتي بالله والملائكه قبيلا یا ته د چال وکي چې اسمون نه یو ټوکړه په موږ ورځوي لکه ته یای چې راکه تاسو ونه منل دی الله سو بدر من نزلېږي ته د وکي چې اسمون نه یو ټوکړه په موږ باندې راو ورځي یا د وکي چې فرشتي او الله تعالی موږ ته مخ ودروي نو خبره دا شاله څنګه بدانم نه مطلبي کولې چې موږ علی ایمان راوړو ته دا معجزې متوخای الله او فرشتي ته مخ ته ودرای زمکه نه چینیر ته وبي او خپل کور ته سونې نه جوړ کینو الله رب العزت ته فرمایي چې دورا تور ته دا وایي چې انما اتبع ما يوحى الي من ربي زه خو کوم دا تبدری کوم دی خپل دی رب وਹੀ طرف مطلب دا شاید دا معجزات مو لوس کې نه دي زید دا وخه دا خو دی الله تعالی طرفنا کلا ز خبرانه او الله رب العزت مو هغه طرفنا ایمو په لوس باندې صادری کی هغه ایمو په لوس کې اختیار کې نه د تزکلا وغوړو نو تاسو ته به معجزه خای بلکې دا دی الله رب العزت لوس کې دي اته مو ته کوم ټیم رو کې مغه معجزه مونږه صادره شي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون دي چې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ګور الله رب العزت درې ټکی استعمال کړی بصائر هدن تی رحمت یعنی دا قران مجید څوک دا کنه دا بصائر څوک دا کنه دا بصارت نا وتلدا او بصیرت نا وتلدا څه بصارت وینو بصارت د سترګو روشنی ته د سترګو رڼا ته بصارت نه او بصیرت د زړه روشنی ته نو دا قران مجید څوک دا کنه د دوړو طرف نه دي ته د سترګو روشنی یاد دي ته د زړه روشنی یاد چنانچه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ګوره د قران مجید لپاره د کې درې ټکی استعمال شوی دي چې دا قران مجید د تاسو لپاره روشنی ده هدایت ته او رحمت ته فرمایي چې دا خالق درې قسم دي ځنه خلکو لپاره دا قران مجید روشنی ده او د ځنه خلکو لپاره رحمت ده او د ځنه خلکو لپاره هدایت ده اوس د روشنی چې لپاره دا هغه فرمایي چې هغه مؤمنین چې هغه په دلایلو کې دومره غور او فکر کړه دا چې الله رب العزت توحید او رسالت او د دین اسلام دی هغه هر حکم هغه ته دوره یقین ور باندې حاصل ده لکه یو شای په سترګو باندې وکسي چې دې ته عین الیقین نه وي لکه فرض کیا غره کې چکم دا کنه یو ور بال دا اوس هغه نه لګای خيږي یو سړی چکم دا لګای وکسي نو ورپسې ویر شي په سترګو هغه ورا وکسي لګایا وکسي نو دې سړی ته په دغه خبري مکمل یقین حاصل وي چې بالکل د غره کې ور لګیدل دا ځکه چې په خپل سترګو وکتلو یو علم الیقین دا علم الیقین هغه دا چې یو سړی دغه نه لګای وکسي نو هغه ته یقیني تور باندې دا علم حاصل شي چې را بالکل ور لګیدل دا لګای بغیر د ور نه کیدای نشي نو هغه اگر چې په سترګو هغه ور نه دلیدله خو بیا هغه لګای چې کوم دا هغه ته دوره یقین ورکوي چې هغه ور باندې مکمل مطمئن ده نو دا اول طبقات کوم دا چې هغه په دین اسلام کې مکمل دومره یقین او کانفیډنٹ هغه ته حاصل ده چې هغه ته د لاګي چې لکه د ارس مو په سترګو وکتل نو دی هغه لپاره قران مجید بصائر ده روشنی ده او د بیان فریق چې هغه نه لګ درجه کې کام ده د دوی لپاره هدایت ده قران مجید وهدن او د عام ایمو باندې خالق څه کوم دي کنه چې د کمزوري ایمان ولا ایمو لپاره د قران مجید رحمت ده نو بهرحال ایوا طبقاونه پوت نه ده د اټولو طبقو لپاره قران مجید بهرحال یو روشنی او یو هدایت او یو رحمت ذریعہ ده وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ څکله قران مجید تلاوت کیږي نو غور سره ووایي اوس دې ځای کې قران مجید دغه آیات په شان نزول کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې اول بده سیو چې کله دی المنزه حکم را نازل شول نو صحابه کرام او ته اجازهات او غو المنزه کې خبر یا کوله چنانچه جامه بو ویلوړ و یو سړی وروغلل پښتنه به وکړه چوټه څوره کوته وش خلکو بوتویل ته دوا وشو دوا پوتی یا یو وشو درې پوتی یو سړی وروغلل چې ماته کې به سلام او چلو السلام علیکم خلکو به جواب ته وعلیکم السلام نو دا شیون جایز مخکې المنزه یو دغه خبره دا وا چې د سبا کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم المون جامع ور کوله نو تلاوت به کولو سورات به یلو نو د چټه ولا خالق کوم دي کنه هو بالا غو تلاوت به کول نو په دې کانټیکست کې په دې تناظر کې دا آیتونه نازل شلو الله رب العزت فرمایلی سو وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له
کله چې د قران مجید تلاوت کیږي نو هغه غور سره واورئ. اوس دینه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسله را بسلی دا سکلا جامه ودرېږي امام تلاوت کوي نو تب څټه نه ورپسې څن نه یای بالکل به خاموش وسی هیڅ څه باندې یای. نو لہذا کوم جاری المنزونه دي یعنی هغه المنزونه چې په زرا پاور کې تلاوت کیږي لکه سبعی ماخوم او مسخوتان دي کې به مقتدی چټه هیڅ نه یای. ویلي چې قران مجید کې الله تعالی فرمایلی چې کله قران مجید تلاوت کیږي نو غور سره وره. اوس یو حدیث شریف کې دا راغلی دی قراءة الامام قراءة الماموم د امام قرات د مقتدی قرات ده. لہذا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د کوم المنزونه سر دي یعنی د مو پټ ورکی لکه مسبخین او مزدګار د کی با مقتدی څه نه ویلي چې د حدیث شریف کې دا راغلی دی چې د امام قرات د سیدا لکه د مقتدی قرات کسي چې کله امام یای مقتدی ته ضرورت نشته بس مقتدی د خاموش. لہذا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا آیات او د کوم حدیث مو د تفسیر کو دي دغه دوړو په میلاب کې دا د دې په تناظر کې هغه نقطه نظر دا غدا چې مقتدی به هیڅ کله تلاوت نه کوي نه په فزرا په ولال منځونو کې جاری المنځونو کې او نه په سری المنځونو کې. امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دغه نقطه نظر دا غدا چې مقتدی به کوم دا کنه هغه په جاری المنځونو کې خود نه یي. جاری المنځونو کې ویلي چې الله رب العالمین فرمایلی چې قرآن غور سره وره نو هغه فرمایي چې جاری المنځونو کې به مقتدی څه نه یي خو البته سری المنځونه د مسبخین او مزدګار کې به هغه سوره الفاتحه یي. چنانچه هغه امام پسې کله ودرېږي نو الحمدلله رب العالمین دا ول الضالین پرې هغه یي. دا د امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا نقطه نظر ده. او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دوړو کې به مقتدی یي ویلي چې ځنه احادیثو کې د سوره الفاتحه د تاکید راغله ده چې تاسو سوره الفاتحه یای. لہذا د هغه پوینټ اف ویو دا غدا چیرې د سوره الفاتحه کوم دا کنه دا به خو مخو یي مقتدی بیا یي ک المز جهری دا او ک سری دا البته دا احتیاط وکړي چې دغه قران مجید چونکه حکم راغله دا چې وره غور سره لہذا قران مجید با ووري نو هغه ته دا پکور دا چې امام کله مانځ کی وقفه وکي تلاوت مانځ کی لکه الحمدلله رب العالمین امام ویل لک خاموش تا دې ټیم کې تزر وایي الحمدلله رب العالمین هغه نه بعد هغه الرحمن الرحیم ویلو غلشو نو چې کله هغه غلشو نو تی وایي نو مطلب دا شاید ست کله د هغه د سکوت په ټایم کې د سکتی په ټایم کې کله د تلاوت کوي نو دی قران مجید په آیات په عمل وشي او د کوم حدیثو کې چې راغلي دي چې سوره فاتحه تاسو یای نو هغه باندې به عمل وشي. دا د امام شافعی رحمت الله علیه نقطه نظر د بهر د فقها خپل منځو کې د دلایل په تناظر کې اختلافات کیږي. د هغه د لپاره ظاهر خبره ده چې دا هغه نه دی په مدارس کې ډېر تفصیل سره دا پړويږي دی وی امام دلیل وی بیا دی هغه جواب بل امام طرفنا نو دا شاید کوم دا اختلاف العلماء رحمت دا د امت د لپاره رحمت ده چې هغه خبره نه ده. خو بهرال دینه دا مسله فقها ور بسلی دا چې کله د قران مجید تلاوت کیږي نو هغه تاسو غور او فکر سره ووره. علما کرام دا فرمایلی دي چې کني دی سره خطبه انده حکم دا چې خطبه کله د جمعې پورې دی امام صاحب یای نو اختم کیا سکوت دا کنه هغه واجب ده. امدان منا علما کرام دي چې یو څو مسائل نورا بیان کړی دي هغه دا چې کوم ځای کې د قران مجید او روول تو تاسو نو کول مقصود وینو هغه ځکه کې سکوت واجب ده. کوم ځای کې یو سړی دا غږ ځون ته تلاوت کوي نو هغه ځای کې بهتر خدا غدا چې ته خاموش شې خو کته خاموش نشي نو ګناه نشته. لکه فرض کې یو سړی ځکه مطلب دا شی ته تلاوت کوي یو سړی ځون ته تلاوت کوي او دغه ځای کې مطلب دا شی د تبلیغ ولا مثلا لګیا دي تعلیم کوي یا مولوی صاحب ترجمه کوي نو دا شی جایز دی ویلي چې هغه ځکه هغه تلاوت ایتو اوریدل دي پاره نه کوي. البته کا جامه ویلونه دا امام صاحب کوم دا اوس تلاوت کوي هغه کوي ته دي پاره ته وره اوس د ټیم کې کوم دا یو شیخ القرآن صاحب رچک شي چې زه ترجمه کوم یا یو مبلغ رچک شي چې زه خو د فضایل عمل تعلیم کوم دا بیا نه جایز ده. کوم ځکه د قران مجید تلاوت دی تو اوریدل دي پاره کوي. علماء کرام د دې ممانعتا کړی دا چې د سجوي کې د قران مجید تلاوت کول څه خالق هغه ته توجه نه ور کوي خالق ته په زور اورول دا ټیک نه لکه فرض کې ځنه وری مو ګوډو کې کین نو خالق خپل جامې کوي ډرایور صاحب کوم دا کنه د تلاوت ولا پاټه وروچي نو هغه کې خالق خپل جامې کوي چې سیګریټ څه کوي د قران مجید بی ادبی ده. نو لہذا هغه ځای کې قران مجید د مواقعو کې لګول نه دي په کور څخه خالق ووري نه یا مثلا ځنه خالق جذبو کې روشي د پرشمی کوم دا رچک شي خپل خونه تلاوت کیږي نه موبایل وته کیږي
بس په جهونه ووري هغه چوک ووري چوک پښتني کوي چوک ټکالي خوري چوک مړیونی خوري نو ته په زور ور باندې ووري دا الټا ته ګونو په ملوي دا ته ثواب نه کیږي ځکه ثواب غوري ثواب به مونږ نه کی ثواب اختیار غوري بیا خپل او تکینه تلاوت وکړه خپل خدای کیږي نه البته ای بل چکم دا کنه بل ګونګراولي لپاره موبایل جیب نه راو بس ته ور ولګي خپل ونه لوډ شي دولګي دل نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې فاستمعوا له قرآن مجید غور سره ووره چې قرآن مجید سره غور سره ووره چنانچه کفار به حکم دا کنه هغه به خپل منځو کې میټینګ کول بیا خپل منځو کې دا خبره کوله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون خپل منځو کې به وبل تیل چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي نو تاسو ورکه شور شرابا چوڑاوي تللی ورکه وای غرزي ورکه وای شپله کې ورکه وای ته چوکي دي تلاوت وورينا نو الله رب العزت دا فرمایي چې کله قرآن مجید تلاوت کیږي نو فاستمعوا له غور سره ووره وانصتوا او بالکل خاموش او ساکت اوسئ کچېری تاسو دغه خبرو باندې عمل کوئ نو قرآن مجید به تاسو د لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي واخلئ